بل بیا چې کوم دی بي لکه مثال په تور دلته تاسو دا خبره کوئ ښکاري سکرین باندې جی دا ما ولیکلو هیلو دا زموږ حساب سره خو ټیک دی په انګلیش ګرامر حساب سره ټیک دی دا نه رائټ کلیک کې نو دې تاسو ته سجیشن درکړي رائټ عام ځای کې نه هم په دې ټیکس باندې نو دا تاسو ته آپشنز درکوي چې لکه تاسو دې کې دا لیکل غواړئ یا خپل ټیک کول غواړئ که زه هم چېرې دې کې دا یو ولیکم دې کې زه دا سلیکټ سلیکشن جی بیا څه دي دا بولډ کنټرول پلس بي دا به څنګه بولډ کېږي ټیکس جی دا ټیکس دی مخامخ هیلپ ما لیکلی دی که جی جی نه دا به څنګه بولډ کېږي دا دغه کې ماوس باندې څنګه بس ماوس هسې پې تېر کړم کنټرول پلس بي اول ما ته دا ووایي چې هسې ماوس پې صرف راولم صرف نه کلیک کوي نو کلیک مې کو که نه رایټ داسې کلیک به مې نیولي و بیا باید داسې ډرایو کوم بیا پریس به یې نیولي و داسې لیفټ یا رایټ کوم ډایرکشن کې ته ځې دا وشو بیا بیا کنټرول پلس بي کنټرول به ونیسم ورسره به پلس ونیسم نه داسې نه صرف کنټرول کنټرول به پریس وي او بي به ورسره پریس پلس کړم مطلب بي سره پلس صحیح ده بولډ جی نو دا بولډ شو جی صحیح ده بولډ او بیا آی ایټالیک سټایل کنټرول پلس آی کنټرول دا ټیکس چې کوم دی دا کوم سټایل کې شو ایټالیک صحیح ده بولډ جی دا پورې شوی ها هوم ته به راشو وی آلریډي هوم سټارټ او جی هوم کې کوم دی نو بیا چې څه لیټر هیډ لیکو سبجیکټ یا څه ټو لیکو سبجیکټ به پکې انډرلاین کوو او فونټ به 12 میکسیمم وي او سټایل به ټایمز اینډ رومن وي انډرلاین لپاره کنټرول پلس یو که مثال په طور دا زما سبجیکټ دی اپلیکیشن فارم اور سره ډپارټمنټ خو خیر ضرورت نہیں خو ځای سے لیکم جی دا خیر ضرورت نہیں ډپارټمنټ نو نمبر وي دا اوسه ماته اوس په یو لپاره دلته کې دا ولیکلو دا څه خاص ضرورت صحیح ټول نه اول په ټیکس سلیکټ کې سلیکټ بولډ دی الریډي بیا هو ټیک دی ایټالیک پکار دی دا نه ولې نه پکار دا سبجیکټ کوم دا ایټالیک اډوینا لکه پروفیشنل لایف کې ایټالیک نه سمپل کار وي دا به زه ځکه ان چیک مې کو نو سټریټ اوس یو بل کمې دی سبجیکټ همیشه څه شي وي انډرلاین انډرلاین دا به څنګه انډرلاین کړي کنټرول پلس کنټرول پکې به او یو مې وکړو اوس دا سایز ټیک دی 10 دی نو 12 بای کما نو بس 12 ته مې کو دی نه زیات نه سټایل او کلیبري دی خدا به ټایم نیو رومان ته کنورټ کوم ټایمز نیو او دلته نه هسې که زه ځان ته سکرین باندې زیات غټ راوستل غواړم نو زه یې داسې هم کولی شم دا خاص ضرورت د دې راځي نه ډېر کم د دې ضرورت راځي هغه راځي مثال همدغه پیج دی دا مختلف دغه دپاره استعمالوو لکه زه یم چېرې څنګه لاندې دا دوکانونه وله تاسو ګورئ چې سی وي میکینګ یې لیکلي وي چېرته یې څه لیکلي وي یا یې لیکلي وي اپلای آنلاین جابس لکه آرمي و داسې دا نور پی ایف و ای ځان ته همداسې ساده لیکلو چې بولډ لیکي او پرنټ لیکي بس نو تاسو هم دا مختلف ځایونو کې هغه حساب سره بیا دا ټیک راځي څنګه تاسو وکتلی نیټ کیفې والا داسې دا ځان ته لګولي نام داسې چل وي که لږ لیکلو ښه ډېر بولډ لیکي او که سایز ورته زیات کړي بیا پرنټ کړي او که تاسو داسې ډېر زیات پروفیشنل ځای ته ځئ نو هغوی دومره غټ لیکل قلم نه کوي صحیح دی که نه او داسې لکه عام طور باندې دوکانداران او دا خلک داسې کوي او چې کم ډېر لکه ایډوانس لیول دي یا ډېر پروفیشنل دي نو هغوی دې چیزونو ته ډېر خیال کوي هغوی کله هم داسې ډېر غټ غټ لیکل نه کوي خو دا ډېر کم دغه کې راتلی شي لکه زه مثال په طور دا سیناریو درته درښوم چې دا بینک کې استعمالیدی شي ستاسو خیال دی دا کم ځای کې استعمالیږي داسې دا غټ لیکل څنګه تاسو ته په سکرین ښکاري بینک کې به دا کم ځای استعمالیږي دا چې تر ډور باندې د پاس چې لیکي نور تاسو یا کاونټر باندې څه لیکي نه دا بینک کې چې کوم دی دا دی چې کوم نوټس بورډ دی نوټس بورډ باندې زیاتره داسې غټ خو څوک هم نوټس بورډ باندې نوټس غټ نه لګوي زه خو دا دې حساب سره یادوم چې دا کم ځای کې فټ کېږي دا یو ځای کې دا کین شو فل لیکلي او
देखा तो लगे एटीएम मशीन कल फेल जी हलते लिखली आउट ऑफ ऑर्डर या दास लगा बस लगलर ना क्लियर कर जे बस खालक मलदा ना जुड़ी की राशि सड़े कार्ड पे क्यों एटीएम मशीन लगा मुख्तलिफ जीनों की जरूरत है जो अंदाज से बकट लिखली और लगा सिंगा दीवेल पोले या पोस्ट ऐसे नॉट सदा गवी या विच हेयर या देयर मतलब ये साइड तरह से इशारे वगैरह दास के देशी देर कम इस्तेमाली और दाता सुखबल जहन में इस्तेमाल हो चेहरा देना सिंगा तासो फायदा उठत बोले है सही दवाई साहब बहरहाल 10 इदा नॉर्मल लाइफ के उम्र घट साइज नहीं 10 72 तो मेरा सोले का सोमर आओ तो बड़ा नहीं करता दमर है ना सही सही हाँ बल चले मंग होम के अंडरलाइन उदाहकारी तो सदा दो ऑलरेडी हाईलाइट हुई थी बोल्ड और इटैलिक से कम लिखल कम अब बाय डिफॉल्ट से की ठीक है अच्छा साफ सुनो सर अरे मुल्ला हाँ बल सास और राज भाई मुदाहकारी टाइपिंग दा से पकाए लगे जैसे बोरम स्क्रीन था तासो टाइपिंग करी जी आसी दासिंग का राजदार प्रैक्टिस सरा डेली बेसिस माने तासो प्रैक्टिस कवे और बल जिकम दे कीबोर्ड बांधे लासी फलो चल दावी सिंगा दाता उस तफकारी हलता स्क्रीन बांधे सिर्फ कीबोर्ड कारी और डॉट पदे बांधी है फिजिकल जिकम दे जे और दे एफ बांधे डॉट लगी दे दा बटन ना जे और दे एफ ना एफ बांधे बांधे वो लास्ट के दे या दा से सरोर को टीवी का ना वाटे दा एफ डी एस दा से और देखो पता जे के एल और दा कॉलन चे दे ना दा ए वाला चिकम दा गुता दा टोलो ना वड़ा गुता दा ए और क्यू दा पार इस्तेमाली गयो जेड लगा दे सरा बारा लांदी चिकम बटन जी बेदा से एस डब्ल्यू और एक्स बेदा से दा डी ई सी खैर दादी कोर्स के शामिल ने देखो तो तास से आईडिया दर को टाइपिंग दे तरीके से रखी की टाइपिंग जान लबे आई हिसाब किताब खास हल की प्रैक्टिस थी सुमरा प्रैक्टिस था तो बस फुल प्रैक्टिस सारा स्पीड ज्यादा ही उसको फिलहाल दा रिवीजन दे कम होंगे लियो नोस गोरे छियो पेरा कंट्रोल व्यू के न सेलेक्ट कियो बला पेरा कंट्रोल व्यू का वन ब्यावा नहीं या बन गया खत्म हो जाता है सिंगल कार स्क्रीन बांध भी हाईलाइट से वे चले आओ कंट्रोल बी में हो कोनो खत्म खाता हूं नोस गोरे से लिखल कौन अंडरलाइन खत्म छोड़ होल्ड बोल्ड खाता हूं कंट्रोल ए जो और से सेलेक्ट करेगा ना सर कंट्रोल के कंट्रोल प्लस है देना से कि हाईलाइट सेलेक्ट ऑल हर से सेलेक्ट सेलेक्ट हर से सेलेक्ट सुमरा लिखली कमा योर पेज लिखली कशल में लिखली विदेश में लिखली कदे के सेलेक्ट नहीं था करना हर सुरा पेजेस पे लिखली बिल्कुल जी नॉट ऑल पेजेस बा हर सब सेलेक्ट कंट्रोल ए सरा कदे से हो माउस सरा यो लाइन सेलेक्ट को मारे टाइम जाएगी जी जी नमा कंट्रोल ये कोरो को रेटोल सेलेक्ट नदल ते नजो प्लस बांधे कार कॉम नो को रेटोल हर सही हो जाए चेंज की सिलेक्शन भी दिया ऑलरेडी बस का और कमा से सिलेक्ट नहीं करे हो बस बटन आवाम ब्या का न के आओ जे मा तो है सेलेक्ट करते तो से चेंज कॉल या स्टॉप फॉरवर्ड है तब पोस्ट आसो दे लाजमी कई दाव शुरू ब्याजे दे नो मख के अंडरलाइन के भी मुख्तलिफ स्टाइल देता हो सर जी और दा मशमान इस्तेमाल हो दे प्रैक्टिकल लाइफ के का जरूरत भी ना हम दा सिंगल लाइन भी अगर मैं पढ़ो दा सोइली लेटर किया हम यो लाइन के हमेशा फारी और अंडरलाइन जी बस लगा दा इस्तेमाल है सब्जेक्ट से कम देना आगा बस अंडरलाइन की पॉइंट रखे दा बता सुपल जहन बस इस्तेमाल हो चेहरा कम जे की सिंगल पकार सही मां कार दा दे चता सो तो खैर मा दा प्रैक्टिकल मो खोलो जी और तरीका में दर का खोला आ बया ता सुपल जहन सर गोरे चेहरा कम जे के दा इस्तेमाल हो पकार दिया ना दी पकार ठीक का जरूरी ना न दा चेहरा का हर जे के वदाम को जरूरी ना और एप्लीकेशन के लगा खास एप्लीकेशन के वो डेर कम पकार जो लेटर्स के मोस्टली हम दा भी
نو دا تاسو ته ویل چې دا تاسو خپل پریکټیس دی لکه دې کې دا مختلف سټایلز دی ډاټ باندې کلیک کړئ که نه وګوره مختلف سټایلز دي نو دا سټایلز پکې بلا ډېر دي نو ضروري نه ده چې دا سټایلز پکې مونږ سلیکټ نو دلته نو وګوره کنټرول اے نه دا فایده وشو چې سلیکټ آل شو کنټرول اے سره سلیکټ آل وشي لکه ټول سلیکټ شي هغه بیا تاسو کول غواړئ سیټینګ وغیره هر څه بیا هلته نه سلیکټ کېږي دا ښکاري تاسو دا مونږ ویلو دا سټایلز مونږ ویلو سایز دا هر څه انشاءالله کلیر دي تاسو ته بیا ما داسې وکړو چې دا کاپي کو یا داسې کوم دا خپل نوم صرف کاپي کوم بیا چې کوم د دې شارټکټ دی کنټرول پلس دې سره کاپي کېږي خو شرط پکې همدا دی تاسو ته بار بار وایم چې ټیکسټ په اول سلیکټ کوئ چې کوم ټیکسټ سلیکټ کړي دی په هغې کار کوي په ټولو باندې خپله کار نه کوي بلکل سلیکټ مو کوم هماغه به دې کاپي کوي خو چې کنټرول سی وکړم که بل بټن مې ووالم بیا کاپي نه بیا به هغه کار کوي چې کوم یو بټن ما پریس کړي که وي مې ووالم بیا به کاپي نه کوي بیا به میم چې کنټرول سی ما ونه کړو بي مې وکړو نو بیا به څه چل کوي بیا به بولډ کي لکه دی خو زما په آرډر چلي که نه چې زه آرډر ورکړم دی هغه حساب سره کار کوي لکه ضرور خبرې مقصد دا دی چې سلیکټ خو به کوم چې کم کمانډ ورته زه ورکوم دی هغه شانتې کار کوي ما خبره مني لکه دی خپل طرف نه پشوټي نه کوي چېرې نه داسې نه داسې نو لکه دا دی چې دی زما حساب سره چلی چې څنګه زه ورته یم هغه شانتې دی کار کوي نو دا ما سلیکټ کو که نه حارث نوم مې اول سلیکټ کنټرول سی مې وکړو بیا مې دې ته راغلم او بیا کنټرول وي کنټرول وی دا پیسټ شو کنټرول وی پیسټ شو ها پیسټ لپاره استعمالېږي لکه څنګه فوټو کاپي مونږ ونه وایو مونږ دې کاپي وکړه او بل په دې کې یو ښه فایده دا هم ده چې دا اوس څو پورې زه دا کنټرول وی وهمه دی به هم هغه هم را کاپیانې کوي لکه اوس ګورئ زه دلته راغلم دې ځای کې یا دې ځای نه زه لاندې راوستل نوټ رومونه نو کنټرول یو بیا دویم پیره مې پریس کوم بیا درېیمه پیره بیا 400 پیرې زه پریس کوم هغه را کاپیانې دی دغه کوي او داسې د بیکګراؤنډ کې ښکاري ما خپله لوګو ما اچولی ده دا به انشاءالله مخکې راځي خو داسې تاسو خو هم دغه سرټیفیکیټس وي یا د مختلف ځایونو کې خپل کمپنیانې لوګو وغیره استعمالوي نو دا ټول به انشاءالله تاسو ته ښیم خو فلحال دا پیسټ باندې پوه شوئ تاسو راجولي کاپي لکه سلیکټ دا ښکاري سایډ کې ټاپ باندې کاپي مې کلیک کو تی حارث نه لاندې زه دا راستل غواړم نو پیسټ باندې مې کلیک کو بیا په پیسټ مې کلیک کو نو چې څو پیرې ده کنټرول وی یا دلته نه کوم لکه دا اصل کې کیبورډ مثال ما نه لرې دی هلته اوس ټچ لیپټاپ دی زما دا دې ځای کې خو ما زه ټچ کوم نو ټیک ده اوس ما سره کیبورډ هم نشته او صرف ماوس دا شته نو بیا دا مونږ دپاره ماوس صحیح دی سلیکټ نه هغه ته څه پته لګي چې زه څه کاپي کوم زه لکه مثال یو نوی ډاکومنټ جوړوم که نه ډاکومنټ نیو بلینک نو دلته ما ایچ ولیکل او انټر مې کړ کنټرول سی مې وکړ اور کنټرول وی مې وکړو نو دا داسې چل وکړو هغه ځای نه چې هغه راجولي کاپي کړو د ده ذهن کې هغه هغه یې دلته راوړل نو دا چل یې وکړو پکار خو دا چې دا ایچ یې کاپي کړی خو ایچ ما سلیکټ کړی نه دی نو هغه کاپي کړی نه دی ولې چې هغه سلیکټ کړی تاسو وختي هغه کړل مطلب دا ایچ تاسو نو کاپي سلیکټ کړی مې نو چې اول به سلیکټ کې کاپي به وکړي اله به دیګه کار کوي پهله به سلیکټ دا خبره ده سلیکټ او بیا به کاپي هم کې اله به کار کوي نو دا اوس د راجوري د ذهن کې ولکه دا کمپیوټر دی ډېر تیز دی د ده ذهن کې هغه چې راجوري کاپي شوی دی کنټرول سی اور وی دی بیا دا نوم دی سلیکټ بیا چې دی دا اریزر بټن ښکاري کلیر فارمیټینګ پریس مې نو نارمل څومره 10 سایز دی او دلته نو مې ټایم نیو رومن کړم لکه دا داسې سینیریو کې یوز کولی شئ چې کوم ځای کې دا اوس ته لګي چې مسله داسې ده چې تاسو چاته کار ورکړی دی مثال څوک نوی دی یا زوړ دی خو هغه په کار پوهېږي نه صحیح تاسو وایئ چې دا ټول لیکل خو یې کړي لیکل ټیک دي خو سایز حساب کتاب ټول نو بیا به څه چل کوئ ټول کار وکړئ ورانه وایئ چې دا دوباره نه وکړه
क्लियर फॉर्मेटिंग इरेज होए ची बस छुट्टी का क्लियर फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग ला इरेजर ची कम देगा ना टॉप आने क्लियर फॉर्मेटिंग द पार इस्तेमाल की ताकरी बार क्लियर हल्का हल्का क्लियर फॉर्मेटिंग पदी इरेजर बांधे ची क्लिक की ना फॉर्मेटिंग वाला क्लियर की मतलब फॉर्मेटिंग मतलब दा एक किताब के कलर चेंज मतलब कि उस इरेज का वाले का और वही आए तमा साइज याद करो कमार त कलर बदल कड़ी लगा सुमरा एक्स्ट्रा फालतू चीजों मा कड़ी हाथ से दे अंडूश सफा की लगा फल नेचुरल आदत है राहुल कुछ पूछ नहीं समझ अका एक्स्ट्रा दा मा एक्स्ट्रा भगवान में तुमरा कट कट साइज नो वर्क और प्रैक्टिकल लाइफ के पदार्थ से नहीं कर लेटर के तुमरा कट लिख सब में भी और नॉर्मल भी नजा कदा क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक को बस आ गए हर से क्लियर करा था ओदा WPS में इंस्टॉल करे आंसर कार्य में ऑफिस का कंप्यूटर के स्टडी जी बस यार ये वर्जन का कई खोला का तमाशा के लेटेस्ट है नो देख के सन ऑप्शन बताता है कि ना करी सही सही मुन सार बेकार को ना वापस से सारा कार सही हाँ पता लगी था तब उसने हम जगह कौन करा ना पहला तरीका पता लगी था फेस ना पता लगी एक्सप्रेशन ना आता चेहरा सब पोजीशन दे सब ब्या चिकम दे दाज कंट्रोल सर यो ना में दफा इस तक अंदर में कंट्रोल प्लस Z कंट्रोल प्लस Z न दा चल की ची मिसाल पर तौर बांधे दल तदामात यो हारिस में सेलेक्ट को लो गलते हैं ना ना द्वारा सेलेक्ट श्योर से शू द्वारा से कम दे Z डिलीट मका हारिस मात तो पेर लिख ली डिलीट कर ना यो मिनट लग सबर आसे पोयो मा ची दा यो कार मा कोलो यो नम में सेलेक्ट कोलो गलते है कराना द्वारा ना से शू डिलीट वो दादे सो प्यारा बसते कंट्रोल नमी से वो निकलना Z कंट्रोल प्लस Z वापस दा बता रहा पूरे वापस की चलता सो पूरे दा फाइल मा बंद करी नहीं चाहिए दायो पेरा दे बंद को ब्या वापस पर किनी सर सिंगल इंसान लाइफ के कंट्रोल Z सका ना हां निश्ता से दा देखिए दा हिसाब दे ठीक नो ना तब दा दी सी देम दसी कार की तब सो पूरे ता दा फाइल नहीं क्लोज करे दे कार की जो पेरा दे सेफ को बस बिया क्विट दे को या बिजली दा पाने ना बस बिया दे दादा सिस्टम लग गड़बड़ कंट्रोल प्लस Z सो अंडू जे मतलब से डिलीट से वापस राजी डिलीट से वे कम तास डेट है और वापस की दे सही वागम कंडीशन में दा तो होल जे तब सो पूरे दे या फाइल नहीं बंद कर या बिजली दरवाजे नहीं चले कदा द्वारा दा नोट बस बिया मुश्किल लगा चांसेस डेर कम छी और से 100% चांसेस दी जे देबा वापस लगा मिसाल हारिस खान में दे डिलीट में कोर्स सेफ में को दा पर स्टॉप ऐसे नॉर्मली पर स्टॉप भी और पर स्टॉप पे सेफ का मनम दे रिमूला दे कुछ बोलता क्लास 2 नंबर का और सदे 10 फेब दे 10 फेब 2021 जी और सेफ उस दा फाइल में बंद को 9800 पे कंट्रोल Z को हमनो कार हो गई बोले बस आगा तमाम पर इंस्ट्रक्शन वर्क थी था बस खत्म का मतलब दा सेफ हम का फाइल क्लोज नो चुस गोरे सवाल जरा आजम कार पे से शुरू कोम का ना दा तैयार फाइल में मासर अप्रोच भी चलता दा गोरे राजवली दे उसका कंट्रोल 400 पे हुआ कार तब एक Z बटन निकाल रहे खुदा से की बस आगा तमाम ली जदा में सेफ को बस उजा और सेफ में वर्त हुए न बस कावा सेफ न खुदा उसदा कंट्रोल C और V कार की दादा जहन की दाला अपराते दी जियो पेरा सिस्टम जबन का मगर बे बदी छुट्टी सी लगा दादा जहन को ब्या ब्रेन वॉश होशी मुदा से दा चिकम दे मुख्तलिफ दबत आसो सेटिंग्स पके कोलेश है मुदा शान दे दा टोल निकल चिदी दा माता उस से गड़गड़ निकलो को चला क्लियर दा तो का रिलेर ना सी है ना मुदा वजह से कम क्लियर फॉर्मेटिंग नॉर्मली उदास ये दा माता उस पहला पारन उस का जेम जो दा हमारा गलती हो ना कंट्रोल Z मुदा से भी वापस और कंट्रोल S जो कम सेव सेव
ټول شارټکټ کیز یم یو ورځ باندې درته نه کوم بیا به پې کنفیوز کېږي. ٹھیک دا کلیر فارمیټنګ مو زده که اوس خبره دې ته راځي چې دا دوه نومونه دي، یو دا راجولي یو حارث دی. دا ټي ښکاري دی ډاټ باندې چې زه کلیک کړم دا څه وي چینج کیس کیس چینج کول دي. د بورډ فارم ما هم خو مو فیل کړی یا جاب ما به این ټي ایس دا مختلف فارمونه وي، نایې کې نومونه څه کې وي، نومونه به واړه واړه لیکئ که نه؟ ها څه شي کې فارم فارم نه هغه زه تپوس کوم چې ټیکس به واړه لیکئ که څنګه به لیکئ؟ هغه واړه به لیکي تاسو څه وایئ؟ هغه کې چې څه لیکلي کیپټل څه لیکلي او څه پکې راغلي کیپټل وي موسټلی. نو دلته به زه څه کوم اپر کیس به سلیکټ کوم. صحیح جاب یا بینک لکه موسټلی ځینو کې هم داسې استعمال جی خو دا ډېر کم وي لکه همیشه داسې نه وي. نو هلته دا ټول لیکل کیپټل نو مسله دا وه چې دا خو ما تا باندې لیکلو خو په تا دا سیټنګ نه درځي دا کار به ته بیا دوباره نه ټایپ کړې نو هغې نه ما بچ کړي که نه. دا ټیکسټ یې سلیکټ کو په دې ټي باندې د ډاټ باندې کلیک کو چینج کیس और दर्द में अपर केस में सेलेक्ट करो और ओके में कोनो टोल अपर केस का वर्ड है कंट्रोल जे कंट्रोल न दे अवल बटैक सेलेक्ट क्यों दे टी बांधे पर क्लिक की दे ना चेंज केस तो बरा है चेंज केस बांधे क्लिक के दे के मैं अपर वाला सेलेक्ट को अपर केस चेंज केस हो गया अपर केस और पता टूल पर स्माइल के पूल ही की उस वक्त को रे जो उस उल्टा को लोअर केस था तो देखिए मुख्तलिफ उस लोअर केस नो सो को टोल लोअर केस था और पता इंग्लिश हिसाब से रदा शे सही दे नहीं बोले जे आरम स्माइल नो इंग्लिश पहले नेटा के सही زه ته پوښتنه ځکه کوم چې دا مازغه مو کار شروع کړي که نه چې بیا مازغه کار نه کړي لکه زه تاسو ته ګیم او بیا مازغه نه کړي ما ته پته نه لګي چې تاسو یې زده بمبئی لفظ کیپټل پکې نو دا لکه دا اوس ګوره دا اوس خپل تاسو نالج دي چې انګلیش باره کې تاسو ته پته وي چې دا حساب نه نو دا کار اوس ټوټل غلط دی لکه زموږ په حساب خو ټیک دی خو دا چېرته پروفیشنل لایف کې اوسئ نو دا ټول غلط دی. او دا چې کوم کیپټل کې دي دا په کوم دغه کې راځي ګوره کنه ټیکس میں سلیکٹ کو टी और दे सर चेंज केस थे दा टोल जैसे ताड़म अपर ओके دا اپر کې دا کیپټل نو فائدہ د دې دا وشو کنه چې کوم ما لیکل کړو هغه ټول دوباره نه ټایپ کولو ضرورت نشته. دا خو اوس په لال تاسو کوم نو یو پیج دی یا نیم پیج دی کدا تا 50 پیجونه لیکلو ټولو کې دا غلطي وي بیا وسه ټول لیکل وسر نه کې او جاب کې ودا بیا چې دا ټایم کم وي او بیزتی وي لګړې د مسلې وي نو بیا بس هند سے بچ کے چې دا کم لیکل لیکړې وي کیس باندې را شت نه دا ټایپ بدل کا بس هغه چې څنګه تاسو سو غواړي هغه شانتي مشي لکه غټ مصیبت نه وبا چې کپدې چل نه پويږي بیا نه ورته کې نه بیا و ټایپ کې یو نو هغه تاسو ټایم ډیر ځای کې د دې سو شارټ کی دا دلته ورکړې دي بیا چې کوم دی دوباره چینج کیس باندې کلیک کوم سنټنس کیس دی نو سنټنس کیس کیسه چلوي کیپټل نه ओवरऑल कैपिटल नहीं का ना और दासिंग ओवरऑल कैपिटल है हाँ एक की वैसे चल गई दोनों बेटा के शो सुन लो ख्याल देता कोस इंग्लिश हिसाब से रागा टिक को सेंटेंस के चेंज आओ दा पहले नहीं से टॉप वाले सेंटेंस केस नजर तना मुख्तलिफ केसेस दिया आता सुकोले शे मोस्टली पर हम दा दो इस्तेमाली की नोट्स खास दे ज़रूरत नहीं सही دا به تاسو خپل دغه ته وګورئ ریکوایرمنټس چې کوم ځای کې لږ لږ یې پکار راځي نو استعمال یې کې ادروایز یې خاص ضرورت نه وي چې تاسو صحیح ټایپینګ کړی وي کنه بیا مسله نه خدا هغه کیس کې راځي مثال از څنګه خپل دا زما بزنس نو ټایم نه نو سنه سکار چاته ورکم حواله کوم کاغذ داسې کارو کې نو دا هغه سیټینګ خپل بیا کوم ناغه پاسا کوم چې ادا ته بیا سر نه ټایپ کا بس دا لږ کار دې په دې ځای پوهېږم دا زه حکم نو زما کارم آسان شو هغه کارم وشي
او جاب کې موسلی داسي چې اول بیا بي زته یا تنخواه کټ کې لګوي کنه ظالمانه می ډیر کم خوي صفا خبر مشران چې کمی کنه زیات تر لپاره ظالم یو ډیر کم پکې خوي کاپریټیو وی تاسو سره گزاره کوي چې خیر دی که څنګه هم ځخ په لنه چې کوم نو مشر مخوله کا که خو کوالیفیکیشن او ماستر او هغه کله کله سي تنګولم خو بیا به پویولم پېښور نه چې او نو لکه خبره مقصد می دا دی چې انسان یې نه پرفیکټ هونی ما کمپیوټر د هر سره راتلو او پریکټیکل لایف کې ما فرست ټایم ونو هغه به کله کله پکې هنګ کېدم چې دا څنګه چل نو هغه بیا بي عزت خپل نه ورته په طریقه کوی کوم چې حارس بچي داسې کایو نه نیمه کنه دا تاسو څنګه ویلي دي دا څنګه یونیورسيټي ویل او دا چې لکه الټا د خبره شروع نه بس نه الټا با چاله چې راته پويږي نو الټا ماته کار اساني لګیا چې تنه مې کار راته ګران ونه چې ارسو په دې شي دونه نه پوي سافټویر مافټویر نو خبره مقصد دا دی چې دا څه ډیفرنٹ تنان وی یو بل موټیویټ کیو بل بل چې نه دا تاسو لکه دا یو بل مسلې ده نو تاسو سره هم داسې کیسز وشوي چېرته اوس دا دي نو د دې خاصه ضرورت شته دی نو چې دا ټیک چې کم دی که نه راج به په دې سرکل کې دننه راځي نو پریکټیکل لایف کې د دې خاص فایده دا چېرته نه وي که نه دا هسې ماشومان کې یا چې کم نور هسې لوکل غونډې کې لګي پسه پکاري سره پته یې انسان دا هم زه صرف تاسو نالج دپاره ښیم باقي د دې ضرورت د ټیک باندې کلیک کې که نه تخکاری انکلوز کریکټر اور سره سرکل له وړه لیکل هم کې دا گیټ دی نو په دې کې تاسو سره دا دغه دی سرکل کې دنه کې دي چې هغه نه علاوه دا څه دی راج لکه دا لیکل هم ډیر زیات نه اخلي بس هم دومره پورې اخلي دا نوٹ ټایپ کوم اوس کا حارس داخلم کنه نو حارس کې ورډ زیات دي لکه ایچ ای آر آی ایس نو دې بهار اخلي هار آی ایس باندې نه پک کوي نو هغه څه ډېر خاص فائدہ شته دی نه صحیح نو دا د دې یو ډیمیرټ دی ټیک ضرورت هم نشته صحیح او دلته نه د باکس سټایل میں چینج اوس راج سرکولر دغه نه ختم شو اوس کم یو شیپ ته واړو پہلا سرکولر شیپ کې وکړم دا وګوره دینه مخکې سرکولر و دا اوس ما ریکټانګولر ته کنورټ کړو کلیر فارمیټینګ چې وکړم بس ټوټي شو نه کوم او هغه اوس هم باکس وکړ شته دی ختم نه دا ما لږ زوم کړو تاسو څه کړی راډوټ کاری دا داسې نو د دې چې کوم دی که نه سکرین باندې تاسو ته څه ښیم چې دا نارمل څومره وي 100 وي کله کله دا خلک کم هم کړي او نارمل بس 100 ټیک وي او که سکرین ما نه ډېر لري وي څنګه زه کور کې لکه همداسې ایل سی ډي ما سکرین کې فکس کړی ده او لکه زه کافي ډسټنس باندې زه ناست یم نو کله کله دا ټیکسټ ډېر واړه وي نو بیا لیکل صحیح نه ښکاري نو زه څه وکړم دا ځان ته زه داسې زوم کړم زوم او غټولو کې فرق وي لکه هغه ټیکسټ سایز نه غټېږي ټیکسټ سایز ما صرف ما ځان ته لږ پیج را زوم کو را نږدې مې کړو اصل کې دا همداسې وښکاري نارمل چې کله پرنټ شي نو راجولي واړه وګوره ښکاري نه او اصل کې هماغه وي دا لیټر څو داسې ریزي ونوکې او دا نور پاسې ما دې دپاره غټ کړي چې لږ سکرین باندې کلیر وي تاسو ته چې زه څه کوم چې تاسو ته کلیر ښکاري چې دا ما څه چلو کړو دا وشولو کریکټر بارډرز دي دا زه کریکټرز دا دې ګیر چاپیر ده باک جوړ نو د دې خاص ضرورت نشته ما چاته دا اصل لایف کې نه دی کتلی چې دې استعمال کیږي دا اگزامپل خبره مقصد می دا وکنه چې سن سینیئر یا در سره دا وکی چې ټیک ته یا طالب نه درځي یا کې دي چې درځي انسان دی خپل مون کله کله بوکلاو شو لکه ګرمي و نو سړی لازمي خبره نازل کار فری دي هغه هم بابا ټایپ نو بس انسان دی لکه هر څوک دغه کېږي نو هغه کله کله خپل هم خاندل وي مړه هرې زه کله کله زم نه پوهېږم سره سره هېلپ کوه دا پکې راځي لکه دا چې کوم دی بیا هایلایټر دی دا هایلایټر هم کله کله استعمالېږي دا څه وي بیک گراؤنڈ ډاغه لیکلو بس د دې صرف دا فایده ده اکثر لیټر چې سړی راکړي بیا هغې کې چې کوم پوینټس یې هغه هایلایټ کېږي که نه داسې
دا ښکاري دا اے بي جوړ ورسره ډاټ که ډایرکټ اے بي باندې کلیک کوم بس دی یلو کلر ورته ورکړي هایلایټ کړي او که نه زه یم چې کلر چینج نه بیا د ډاټ باندې به ورسره کلیک کړې نو دا کلر هم پکې ښیي نو بلو د پاسه بلیک لیکل ښه راځي که نه بلو د پاسه بلیک ولې کوم کلر ښه دی بلو دا سلیکټ مې کو زه مړه سوچ کې کلیر ښکاري که نه ښکاري خلق کوي دغه ویم که نه صحیح نه دی یلو ټیک دی او ګرین تقریبا نو موسټلی همدا یلو وي او لایټ کلر وایي یا بل حل شته دی ما سره د دی دا چې کوم دی همدا یلو که زه نه کوم بس نو کلر ویم چې اړو څه ورکوم اوس چې کوم دی نیکسټ څه کوم لیکلو کلر دا ښکاري دی کې ولا ډېر دا تقریبا 56 کلرز دي که دا تاسو دا وشمارئ که نه داسې 1 2 3 کر کې داسې دا تقریبا 56 دي نو دې کې کم کلر تاسو وغواړئ زه ویم د ګرین دغسې نو دا دلته کې خو ډېر ښه ښکاري خو موسټلی آفیسز کې کم یو پرنټر وي کلر ولې نه نو هغې دپاره که داسې کلر کې دی ټایپینګ وکړو نو هغه هر ساحې کې صحیح نه راځي پیکه پیکه وایي یا باړو ښکاري نه څه نه څه مسله وایي نو ځکه بای ډیفالټ هم بلیک کلر ټیک دی که تا سره پرنټر کلر وایسي څنګه زما خپل بره چې کوم دی لوور تھرډ ما لګولی خپل کمپني پروفایل دی چې دا فون نمبر ویب سایټ دی لوګو دا او دا پلیټفارمز باندې اویلیبل دي او نو مختلف پلیټفارمز دي نو هغه چې کوم دی دا اوس که زه کلر باندې وکاږم بیا خو ډېر ښه راځي او که په بلیک مې خو بیا هسې عجیبه لګي لکه کیدای شي سخت ښکاري نه کله کله څنګه د شناختي کارت د فوټوکاپي نه فوټوکاپي وکاږي نو بیا کلیر نه راځي چې اوریجنل نو وکاږي نو کلیر نو دا ایشوز په دې کې راځي که نه دا چې دی وشو ټیکسټ کلر مې څه کو چینج مې او بل په دې 2021 ورژن کې یو ښه فایده دا ده دا آی ډراپر دی دا کورل ډرا کې وي کورل ډرا مو نوم اورېدلی دا ګرافیک ډیزاینینګ دپاره لکه دا پوسټر موسټر څوک جوړوي څنګه دا ما شاته ښکاري دا دغه پټی چې ده دا ما کورل ډرا کې جوړه کړې ده دا ایم ایس ورډ کې نه جوړېږي دا کورل ډرا کې ما جوړ کړی نو دا اصل کې دې دپاره چې زه د خپل لوګو نه زه کلر اوچتوم دا ښکاري دا زوم هم کوم چې دا کلر وي زه ما سلیکټ نو اوس لیکل ته کم یو کلر ورکړو چې کم زما د لوګو کلر وکړو نو دا دی 2021 کې دی دا صحیح که ته زوړ ورژن استعمالوې دا آپشن درته نشته نو لکه څه نه څه فایدې وي لکه یار دا آسان خبره زه تاسو ته یو اګزامپل در کوم که تاسو هر یو کمپني یو ګاډی وګورئ که 21 ماډل والے او 10 ماډل نو انجن خو یې سیم وي که نه خو چېرته یې لایټونه ګول کړي چېرته یې داسې کړي لکه لږ ډېر سیټینګز یا نوټس چې کم دي که نه چینج کړي ورته نوټ سیټینګز ورته نه چینج کړي لکه بهر نه یا لوک څه نه څه یا سیټس میټس حساب کتاب لږ بدل کړي خو اوورال چې کوم دی هغې سامان همداسې همداسې د دې هم دی دا 2003 کې ما یې زده کړی و هغې کې دا آپشن یې بیخي نه وي ولې هغه ټایم کې خو سمارټ فون خاص نه عام ساده موبایلونه و هغه هم ډېر حساب کتاب لګدا و نو دا خیر بیا ټایم ټو ټایم شیزونه چینج کېږي اپډیټ کېږي او دلته اوس وګورئ اټومیټک دی اټومیټک دا وګورئ څومره ډارک دی کلیر ښکاري ډېرې نه نور کلرونه بیا کلیر نه ښکاري کلرز خو تاسو پکې ډېر سلیکټ کولی شئ خو پریکټیکل لایف کې دا فایده د دې نشته او کلر پرنټ چې وي هغه هم ډېر ګران وي لکه ایکسپینسیو وي خو دلته پورې تاسو زده کړئ که نه دا ټیکسټ سلیکټ کړئ او دلته نه چې کوم دی د کلرز وغیره چینج کولی شئ او دلته نه هایلایټر چې کوم دی که دا هایلایټر چې کوم دی بلیک کوم نو بلیک د پاسه بلیک نه ښکاري نو څومره لیکل غایب شو نو د دې بل څه حل کېدی شي یا هایلایټر ختم کړم که هایلایټر نه ختموم نو بیا هغه هم دی یو آپشن هغې نه علاوه بل یا دا هم کولی شم چې داسې یو اپوزیټ کلر واخلم چې کوم په دې بلیک باندې یو دا آپشن هم دی بس دا ډېر دي نن دپاره که نه څه څه مونږ وویل نن چې کوم ده کنټرول پلس اے سلیکټ آل صحیح ده ګوډ نو دی نه څه فایده شي دې نه چې کوم دی موږ لکه سلیکټ آل
کنټرول پلس سره آل لکه اوس دا تاسو راجولي کو حارث خان غریب الله دا چې تاسو کنټرول پلس دا لیول سلیکټ کړئ نو دا به ټول چې کوم د کنټرول پلس سره ټول سلیکټ شي صحیح ده جی او کنټرول پلس سی نو کنټرول پلس سی سره دا کاپی شي صحیح او کنټرول پلس وی سره دا پیسټ شي صحیح ده ګور جی او کلیر فارمیټینګ کړه کنټرول پلس زیډ کنټرول پلس زیډ مین انډو واپس راوختل غواړي کنه او څه ډیلیټ کړي وی غلطه نه یاد هغه انډو چې کوم کنټرول پلس زیډ صحیح شو جی او موږ دا چینج کیس اپر کیس کیپیټل کنه اپر کیس می مطلب دا آل کیپیټل دی صحیح ده او ورډ چې کوم د سنټنس دا کیس فرست ورډ کیپیټل بس دا آپشن ही करना सेंटेंस केस कैसे चल की sentence case to come the first word to come the capital हां गुड वो दे वाले कैसे चल भी दा वाला upper get that tool to come the capital सही है गुड कुछ कम टेक्स्ट मा सेलेक्ट करी सिंगर आज वाली सब मा सेलेक्ट करो जी लकदा नहीं जो फुल डॉक्यूमेंट बदे कैपिटल लो जी कम मा सेलेक्ट करो select के नो हां स्पेसिफिक स्पेसिफाई के वदा ता चेहरा पदे माने दा कार को सागा वदा तदे भी आमा शांति सेलेक्ट की वदानंद पर दे दा मा सेफ हम को आंसर सही सब क्वेश्चन ही था उसको कैसे कम से के नहीं पढ़ that is practice को sabab yo da es la cosa da khan to kana ji da khan da komu da se da rachi salute ku no yo ho ka pida kana yo da se de shart kishta che munga aga sara wo da khan sara pliki yo ho ka bishwa kana kan polisi shwa agena illa was shart ki ho da de nishta ना ये बन सकता है लास्ट निश्ता हाँ वर्ड के ठीक हाँ एक्सेल के भी आयो ऑप्शन राजी यो मेरा तो खानवर के नागा दोबारा दा सही अगर सजेशन दर पे ठीक चेहरा तो दाली कल वाड़े सही नका दे ताऊ सर खेमो लेकिन रिपीट da ga baki nishta ना सही सही खुदा वो भी आदम मर कर कंफ्यूज है वा लेवल ना नहीं देखा ना मिसाल दा मा हारे शुली कल का ना जी उस गोरे चेजा एच प्रेस कम हाँ no दा शेरे एक्सेल के रे सही हाँ सब जन जोरा से अंदर आवाए आगे हाँ वर्ड की नहीं सदी के हाँ ठीक no de خيار ده بس دي actually क्या मतलब ऑप्शन हो गई सही कोज़ेम हारिस दे बस टिक शो मगर यो एज बांधे दे मतलब सही वर्ड के दाशे निश्ता वर्ड के निश्ता ठीक वर्ड के वो कॉपी पेस्ट हो सही बस टिक तो बड़ी पूरी वो बादामा सेफ हमको आंसर है जिस बात हम क्लास स्टार्ट को हम दीजिए ना बड़ा डायरेक्ट इंशाल्लाह ठीक स्टार्ट को ठीक सही समझता रहा मसले भी तो उसको इंशाल्लाह सही तपुसुना लग सक सक को मच देना इस दर की कि ना बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है बगैर की